بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. دا جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي او هغوی ته کم نعمتونه میلاویږي دا غټولو نعمتونو یو سلسله په دې صورت کې قرآن شروع کړې ده چې مختلف قسم او مختلف انواع نعمتونه به جنتیانو ته میلاویږي. نو په هغه نعمتونو کې یو نعمت دوم ذکر کوي چې ویطواف علیهم چکرې به وهلی کېږي په دوی باندې، یعنی خادمان به ځي او راځي بآنیة من فضة په هغه لوښو باندې چې د سپینو زرو نه به سازي. د سپینو زرو لوښي به هغې په لاسونو کې بنیولي وي او ځي او راځي به د جنتیانو په خدمت کې به تیار ولاړ وي. و اکواب او دارنګې د هغې سره به جیګونه به هم وي، د اوبو چې اوبه په څه باندې څکلی کېږي نو هغه شیونه به ورسره اومي، او چې خوراکونه څکاکونه په کومو کاسو په کومو پلیټونو کې راوړی کېږي نو هغه به هم ورسره وي، او دا لوښي به د سپینو زرو نه به سازي، دا جیګونه به د سپینو زرو نه به سازي. کانت قواریرا، دا لوښي به شیشه وي، شیشه. او قواریر من فضتنا، دا به شیشه وي خو د سپینو زرو شیشه وي، دا به د شګو نه ساده شوي نه وي بلکې دا به د سپینو زرو نه به سازه شیشه وي. او قدروها تقدیرا، اندازه کړي به یې د خادمانو دې لره تقدیره اندازه کول. د دې مطلب دا دی چې لوښي او جیګونه دا به د شیشې نه وي، دا به د سپینو زرو نه سازي، خو هغه سپین زر به دومره صفا او سوتری به وي، د هغې نه اساس شوي لوښي به داسې سپین چمک به وهي ته به وایږي چې دا شیشه ده. دا تشبیهي کلام دی، یعنې دا به د شیشې لوښي نه وي بلکې دا لوښي به د سپینو زرو به وي، خو د شفافوالي د وجې نه، د چمکوالي د وجې نه، د سپینوالي د وجې نه ورته قرآن قواریر وویل. او قدروها معنی دی خادمانو به اندازه کړي، اندازه کول. د دې یو ترجمه دا ده چې په هغه لوښو کې به دومره خوراک او دومره د څکلو سامان، دا خادمان به دومره انتهایی هوښیار به وي چې په دومره اندازه باندې به خوراک او په دومره اندازه باندې به څکاک دوی ته راوړي څومره چې د جنتي خواهش دی. بس یو ترجمه ده. بله ترجمه دا ده چې قدروها تقدیرا، دا سهولت به هم جنت کې میلاوي چې دا جنتي پر خپل زړه کې څومره مقدار باندې شی غواړي خادمان به په هغه مقدار باندې ته هغه پیش کوي.
یعنی نه به کمی او نه به پالتو پاتې کېږي، بلکې سر بر به دوی ته هر یو شی به راوړي. ویسقون فیها کأسا، او څکولی کېږي به په دې جنتیانو باندې، فیها پر جنت کې کأسن معنا ډکه کاسه. نو کاسې ته موږ هم کاسه وایو، خو عرب ورته کاسه هغه وخت وایي چې کله ډکی. نو چکرې به وهي په دوی باندې خادمانو، چکرې به وهلی کېږي په دوی باندې په دې جنت کې په هغه ډکو کاسو سره. کانه مزاجها زنجبیله، چې د هغې سره خلط او ګډ شوی به زنجبیل وي. زنجبیل اصل کې سون ته وایي، موږ او تاسو چې ورته ادرک وایو. د زنجبیل معنا ده سون، موږ ورته پخوا سون ویو، او اوس هم ورته خلک سون هم وایي او ادرک هم ورته وایي. دا داسې یو شی دی چې دا پرې دوایانو کوم استعمالیږي، او عرب خلک د دې ډېر زیات استعمال کوي. دا په بدن کې چې کوم قوت غریزه دی، غریزي چې ورته وایي، هغه په دې باندې تیزیږي او پای کې په دې باندې حرکت راځي. د دې وجې نه د دې عربو سره چې دا شنه چې اسکې نو دا په دې سون کې تیاروي. بلکې زمونږ په پاکستان کې چې دا کم پویه پویه خلک دی، نو په پېښور کې هم داسې ملګري دي چې موږ راګي ځای ته لاړ شو نو شنه چای په سونو کې پخ کړي، دا شین سون راوړي او دا نری نری پرې کړی، نری پوټې کې تېر کړي، نری نری پرې کړي او تک زیړه چای به یې مزېداره. نو دې کې ډېر زیاتې خوبیانې دي، خو د دې زنجبیل نه دلته مراد دار دنیا سون نه دي مراده. دا څه شی دی؟ عینن فیها تسمى سلسبیله. دا زنجبیل په جنت کې و چینه ده چې هغې ته سلسبیل ویلی کېږي. د هغه چینې نوم سلسبیل دی. د سلسبیل معنی همدا ده چې دا پرې مرۍ کې ډېر خوږوالي او مزېداروالي او نریوالي د وجې نه په مرۍ کې ډېره په مزېداره طریقه باندې تیریږي. دا انخلي نه، دا په څکلو کې تکلیف نه ورکوي. نو دې ته سلسبیل ویلی کېږي. دا ډېره قیمتي چینه ده، ډېره قیمتي چینه. دا به د ابرارو دپاره به په نورو اوبو کې ګډه ورکړی کېږي، او مقربین چې دي نو هغې ته به خالصه د دې چینې اوبه په هغې څکلی کېږي، او د ابرارو دپاره به د دې چینې څه حصه دغې ابرارو ته په لوښو کې په نورو اوبو کې به ګډېږي او ورکړی کېږي به. ویطوف علیهم ولدان مخلدون، او چکرې به وهي په دې جنتیانو باندې هلکان مخلدون چې د هغې هغه هلکوانه به همیشه وي. یعنی دا خادمان چې دا به همیشه د کشرانو هلکانو په نمونه باندې وي. نو د مخلدون یو معنا دا ده چې دا هلکوانه او دا شباب به همیشه وي. او د مخلدون یو معنا دام مفسرینو کړی دا چې دا به د دوی نه ځي نه، دا ستا وقتي نوکر نه دی یا وقتي شاګرد دی نه دی چې خپل مطلب ورباندې پوره کړي، څه وکړ نو بیا به ځي، او نه دا وقتي نوکر دی چې ته یې 100 ورځو پاره به ته نوکر ساتي او بیا به لاړ شي. نه، خو ستاسو د خدمت دپاره الله په جنت کې دا خلق پیدا کړی دی. دا به ټول عمر دقسې هلکاني او ټول عمر به سړي نه ځي نه، بیا هغه سره به بیا دا د ښایست په لحاظ سره او د ډول او د شفافوالي په لحاظ سره دا به داسي. اذا رأیتهم، کله چې ته وګورې دې خادمانو ته، نو حسبتهم، ته به ګمان کې په دې خادمانو
لؤلؤا منثورا د هغې ملغلرو خورو ورو کړی شوي چې دا ښایسته ښایسته مرغلري او پرې ځمکه باندې داسې شیندلې شوي او پرې ځمکه باندې خورې ورې پرتي دقسې به دا د جنتیانو په خدمت کې دقسې به تاویږي او دقسې به ځای په ځای ولاړي لکه څنګه چې دا ملغلرې ډولي ځای په ځای باندې پرتي وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت کله چې ته وګورې ثم په دقه ځای کې دا ثم نه دی ثم دی ثم په معنا دغه ځای د مکان دپاره راځي وإذا رأيت ثم کله چې ته وګورې دغه ځای کې نو رأيت او به ویني ته نعیما ډېر زیات نعمتونو لره نعمتونه به په نظر راشي بسیاره بشماره نعمتونه به ستا په نظر باندې راشي هر طرف ته به نعمتونو یو انبارونه لګېدلي وي و ملکا کبیره او را به شي تا ته په نظر باندې یو لوی حکومت بعضې خلک د سیاست خلاف کوي د حکومت خلاف کوي هر جنتی به ادنا جنتی په روایتو کې به تاسو راشي یعنی جنتیان به د بل چا د حکم لاندې نه سوا د الله د حکم د لاندې هر جنتی به بادشاه پیژنې خو دې باچایانو په شان به نه لکه دا چې دي ابه بېغمه باچایي دلته خو د 2 ورځو باچایي ده او بیا په جیل کې پروت نه دا نه ملکا کبیره دې روایتو کې راځي یو آخري جهنمی چې الله تعالی د جهنم نه روباسي هغه خلکو کې چې مسلمانان او موحدین دي نو هغه ته به الله وایي زه ورشه جنت ته اوږد حدیث ته ځای وخت کې نشم ویلی وایي چې ورشه نه وایي چې راشي الله خو ډک دی ته ورشه نو الله به ورته وایي چې دا دې شو دومره چنده دې ورسره نورم شو دونه چنده دې ورسره نورم شو نو د یو ادنا مسلمان به یو لوی مملکتي او دی به د هغې یو لوی بادشاه وي اوس الله تعالی د جنتیانو د جامو ذکر کوي عالیهم ثیاب سندس خضر عالیهم پورته به په دوی باندې یعنی اچولې شوي به دوی ته اګوستی شوي به دوی ته ثیاب جامې سندسن د هغه نرو ریخمو جامې به ورته ساجي شوي او خضرن شنې وی دې وجې نه بعضې خلکو ورته اوس نه جامې شنې کړي دي هغه جنت کې به شني او ته د دې وخت نه شین پټکی په سرې او یا شنې جامې اغوندې د دې ځای نه ځان جنتي کړی دی چېرته پیغمبر خو صحابو شنې جامې اغوستې وې چې تیم اغوندې شنې جامې دي خو زنانه به یې چېرته اغوندي نو دا شین رنګي نری ریخمونه به د هغې جامې واستبرقن او د پیړو ریخمونه به مي نو د پیړو ریخمونه به څنګه تاسو چې دا کپړه په بازار کې والی نو هغې نه کمیس او پرتوګ ځان له سازوئ که نه او تاسو چې بازار ته لاړ شئ او چترالۍ د پټۍ تپوس کوئ چې چترالۍ پټۍ درڅه شته که نه د هغې نه څه سازوئ واسکټونه ترې سازوئ کوټونه ترې سازوئ نو دغه رنګې د جنتیانو جامې به د نرو ریخمونه او دا کوټونه او دلته د خلکو د غم ډېر خوښ دي که نه دا واسکټونه او واسکټونه دا به د پیړو ریخمونه وحلو اصابر من فضوه او اچولې شوي به دوی ته بنګړي من فضوة د سپینو زرو جنتیانو ته به د سپینو زرو بنګړي اچولي دا بنګړي خو موږ پښتانه ډېر بد ګڼو که نه چې چا څوک بېکاره وي زه مړی بنګړي واچوه
یعنی بنګړي د ښځو کار دی. دارسې بنګړی نه دی، دارسې بنګړی دی. په تیر تاریخ کې دا راجاګان چې په دې هند کې نو د هغې به دې ځای کې په دې ځای کې به یو بنګړی به دې ځای کې د هغه اچولی و او به د قیمتي کاڼو نه به ساز و. دا به هغه د راجاتوب نښه وه دې ځای کې. نو دا به تاسو هلته په جنت کې به راجاګان یې بیا. او بل دا چې د دنیا مسایل او د آخرت مسایل او د جنت مسایل بدل دي. بله خبره تاسو ته کوم، دا تاسو کې چې څوک واده کوي نو خواښې وله چې کوم دی ګړی کوي نو پای کې وله ښایسته چینج چې دغه کړی اچولی. بعضې خلک د سرو زرو کوي اګر چې د هغې استعمال د سړو دپاره حرام دی د سرو زرو، خو ولې کوي. نو دغه ګړی ده که نه، دغه ته ورته بنګړی وې او که ته ورته ګړی وې، څنګه ډولۍ ډولۍ ګړی دی په لاسونو کې هلکانو اچولي، دقسې به دامي. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. د دې ټولو نعمتونو نه وروستو د محبوب حقیقي د الله رب العزت د طرفه به یو خوږ جام د شرابو ملاو شي، او خالص د الله د طرف نه به ملاو شي چې هغه اوس کی نو د سړي دا زړه دا به داسې صفا او درست بشي او دا تمام غمونه او پسخاکونه د دنیا دا زنګونه چې پې پراته وو د هر څه به ترې لرې شي. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. او اوبس کی پر جنتیانو باندې پروردگار د دوی به پې اوس کی شرابا طهورا، هغه سکل صفا او پاک شفاف. او بیا به ورته وایي دا دې دپاره قرآن موږ ته ذکر کوي د جنتیانو دا څونه نعمتونه حاصل کړه، دا یې په څه حاصل کړه؟ دا یې په خوبونو نه حاصل کړي، دا یې په خوشو ګرځېدو نه حاصل کړي، دا یې په کرپشن باندې نه حاصل کړي، دا یې په ګناهونو نه حاصل کړي، دا په بل څه اداو. ان هذا کان لکم جزاء، یقینا دا جنت او د جنت نعمتونه کان لکم دي ستاسو دپاره جزاء بدلا، او وکانا سعیکم مشکورا، او دې کوشش تاسو منظور. ستاسو چې کوم کوشش کړی و مشکور دی، الله قبول کړی و. اصل خبره د هغې عمل دا چې الله یې قبول کړي. کم عمل چې الله قبول نه کړي د هغې هېڅ حیثیت نشته. او الله هغه عمل قبلی چې الله ویلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، دا عملی دا سعی مشکوره ده. او که ته په نورو طریقو باندې الله ته ځان رسې او دا قرآن د منځ نه وباسې، دا احادیث د پیغمبر د منځ نه وباسې، والله که ورته ورسې په دې قرآن او حدیث باندې په دې باندې زمونږ او ستاسو رسۍ به الله تعالی ته کېږي. الله دې مونږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پویه کړي او دې سره سره دې الله موږ کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړه یا الله موږ په قرآن عظیم الشان پوهه کړي، دې سره سره موږ له په دې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. د دې قرآن نظام پر تمام دنیا خاص کر پاکستان کې راولي. خدای پاکستان د اسلام په رنګ کې رنګ کې، د قرآن او سنت په رنګ کې رنګ کې. خدای دلته دا بېدیني، بد عملي، بد چلني یا زمونږ پروردګاره دا کرپشنونه، خدای دا بدعات او رسومات دا ټول ورک کړي او په دا ملک د قرآن په رنګ کې رنګ کې، د توحید په رنګ کې رنګ کې. خدای کم کسان چې په دې لار کې رکاوټ سازیږي چې د پاکستان نه یو اسلامي مملکت ساز شي، هدایت ورته وکړي. که هدایت په نصیب کې نه خدای ډړې ته کې تباہی کې منګ ته نه خلاص کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه